من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. سورة الأعراف 205 نمبر آیت. په دې آیات کې د الله تعالی د یادولو حکم دی او د الله تعالی د یادولو آداب او شرایط ذکر کیږي چې تاسو به کوم آداب باندې به الله تعالی یادوي. مخکې موږ ویل چې د ادب نه بغیر چې کوم دی نو یو کار هم سمون نه خوري. شرعي کارونو کې ادب انتهایی ضروری دی او دې سره د فارسی یو مشهور متل هم دی چې با ادب با نصیب بی ادب بی نصیب. کوم خلکو چې ادب یې الله تعالی به ډېر څه ورکړي او چې کوم خلکو کې ادب نه الله تعالی به د هر څه نه محروم کړي. تجربه هم دا ثابته کړې ده چې کله شاګردان ګوستاخ او بی ادب وي نو اکثر ډېر هم قابلان شي ناکام شي. کوم کو ادب او احترام یې ډېر هم کمزوري الله تعالی ډېر کار واخلي غټ خلک ته جوړ شي. نو الله تعالی خو ډېر لوی ذات دی، موږ د هغې بندګان یو، موږ به خامخا د ادب ډېر خیال ساتو. الله تعالی مبارک. الله تعالی وایي واذکر ربک، یادوي رب خپل، فی نفسک بخپل زړه کې، تضرعا په عاجزۍ سره، وخیفة او په یره سره، ودون الجهر من القول او په غیر د هغې وینا نه چې هغه ودون الجهر من القول هغه چې کم وي د چغو والا نه. جهر من القول چغې وینا ته ویل کېږي، په تیز اواز ته ویل کېږي. بالغدو په سحر کې والآصال په بیګا کې. ولا تکن من الغافلین، تاسې مه کېږئ د غافلو خلکو نه چې هغه الله تعالی نه یادوي، الله تعالی تېر شوی داسې خلکو سره چې ملګري نه شي. دا د الفاظ ترجمه شو. دې ذکر کې په اول سر کې الله تعالی داسې وویل چې یادوي رب خپل فی نفسک په خپل زړه کې، تضرعا په عاجزۍ سره. نو نفس نو دې نه معلومه شوله الله تعالی په خپل زړه کې یادول دا هم جایز دي او ټیکه شرعي حکم دی. بیا پر زړه کې پټ یادولو سره دوه قسمونه دي. یو هغه د چې په زړه کې د الله تعالی یاد راولاړې او په خوله باندې ژبه باندې الفاظو سره پټ پټ قلاره قلاره باندې وي. اگر د الله تعالی لوی بیانې تسبیحات وي او ثنا وي، درود شریف وي، تلاوت کې پړه کې ملګیا یې ژبه باندې هم پټ پټ یې وي، هر ژبه کم پټ تلاوت کوي. نو دا اعلی بهترینه طریقه ده. دویمه طریقه دا ده چې په زړه کې یادې او په خوله باندې سم نه وي، ژبه خاموش شي. دا جایز دی، خو د مخکینۍ طریقې نه د طریقه کمزوري ده، ثواب یې کم ده. او دریم داسې هم کېدی چې سړی په ژبه باندې اذکار کوي او زړه یې بل ځای کې مصروف وي، نو دا ډېر کمزوري طریقه ده، د دې اثر ډېر ناقص اثر دی. نو اعلی طریقه پکې دا شوه، ښه طریقه پکې جایز طریقه پکې دا ده چې په لکې په ژبه باندې یو شانته کې لګیا شي. او دویم دا چې په زړه کې یوازې اگر که ژبه ورسره استعمال نشي، دا هم ټیک ده. دا د فی نفسک نه دا تشریحات معلوم شو. تضرعا په عاجزۍ سره، د الله تعالی یادولو سره عاجزي انتهایی ضروري خبره ده چې ځان به عاجزه، محتاج، کمزوری کړي. خپل ذهن کې به دا را یادې چې زه ډېر کمزوری یم، الله تعالی ډېر لوی ذات دی. که الله تعالی زما مجبوری او دا عبادتونه قبول نه کړي او دا په اصلي پیمانه کې وانه خلي، نو زه هم هېڅ نشم کولی، زه هم دغه شان به پاتې شم، محروم به پاتې شم. خپل ګناهونه به ځان ته را یادې چې دومره دومره مې ګناهونه دي، که دا ګناهونه مې الله معاف نه کړي زه به څه کوم. دغه شان د خاتمې باره کې خاتمه به را یادې چې اوس خو زه لګیا یم اذکار کوم، د خاتمې مې څه پته نه لګي چې خاتمه به مې څنګه کېږي. هغه وختونو کې به څومره فتنې، څومره حالات به چې چل به زما سره کېږي. نو هسې نه چې اوس خواري وکړم او خاتمه مې خرابه شي، دا یری به مخې مخې ته کړي. دې دپاره چې په الله تعالی باندې ډاډه نه شي، یره دې پړه کې را ولاړه شي. د جهنم سخت منظر به مخې مخې ته کړي، د مرګ سخت منظر به مخې مخې ته کړي. قبر احوال به ذهن کې راوړي چې زه یوازې په قبر کې ناست یم او دا اذکار ما نه کړي، یا الله نه قبول کړي. هلته به یوازې زما سهلي د حساب کتاب او د قیامت هغه منظر به مخې مخې ته کړي چې به تا باندې یره غالب شي. په دغه ټایم کې چې ته کوم اذکار کې د دې اذکارو به دومره خوند او دومره اثري چې ته به هغه ټایم کې حیران پاتې شي.
وخیفة او په سره عاجزی شکل او یره. ودون الجهر من القول او هغه چې کمی د زور وینا نه د چغو والا आवाज نه. جهر من القول زور आवाज د چغو سره برابر आवाज. په چغو باندې الله تعالی یادول د بی ادبی ګستاخی ده، دا ادب نه دی، دا چونکه د ادب خلاف دی. د دې دا معنی نه ده چې کني الله تعالی په زور باندې یادول بیخي معنی دی. جهر من القول معنی دا ده چې تاسو الله تعالی په چغو باندې ما یادوي، چې بالکل لکه ماشومان چې چغي وکړي چې आवाज کوي، لري چې आवाज کوي، دغه چغي وهل دا بی ادبی ده. عام د عادت مطابق، د رواج مطابق سوچ رچا احترام کوي، دغه مخ ته چغي نه وي، په سړیتوب باندې نارمل انداز باندې خبرې کوي. دغه نارمل انداز ته دون الجهر من القول ویل کیږي. نو ذکر پس ډکه پټ په خله باندې وسره تلفظ پټ دام جایز دی. مخکې تیر شو دیم قسم سره موږ دا ویل چې جواز بازار کې اسکاری جب وساړو استعمال هم نشي، دام ټیک دی. او دریم قسم دا شو چې په داسې انداز باندې الله تعالی یادې چې هغه چغو نواز کته دی او نور عام په زور دی، چغو نه کته دی. د دې آیاتو تشریح په یو بل ځای کې داسې ده. نبی عليه السلام تعالی فرمایي چې ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. دا موږ ډېر په چغو باندې هم ونه وي، په چغو موږ بنوي ډېر پټ به هم نه وي. جهري موږ مبارک خبره ده او د چغو او د پټ په میز کې چې کوم مناسب لار ده د انداز باندې موږ وایو. د مسلم شریف روایت ته نبی علیہ السلام د شپې په اخر حصہ کې راووت او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خواله ورته سبا خاص اهم خبره سره بحث کاو. نو چې کله الته ورغی نو ابوبکر صدیق منځ باندې ولاړل او پټ منځ وای، پټ تلاوت کوي چې څوک نه وي. نو دې خل راغی به د عمر فاروق رضی الله عنه خواله ورغی، هغه په زور لګیا دی، په زور باندې تهجد منځ باندې ولاړل او په زور په تلاوت کوي چې د کور نه بار لري اورید کیږي. سحر چې نبی عليه السلام د دې دوه سره ملاقات وشو ورته قصه وکړه چې د شپې ټیم کې درغلم. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته فرمایل چې تبيخي پټ منسوایو. نو هغه ورته وویل چې زما چې چا سره بحث دی او د چا د پاره زله گیم هغه زما خبر اورېدی نو ما ز پټ لګیو. عمر فاروق رضی الله عنه ته ولټا ډېر چې واری پتی ډېر پته زله لګیاوی، د حد نه زیات تیز باندې لګیاوی. هغه ورته وویل چې یاره ما دوه کارونه مخه ته نیولیو، یو دار چې خوب مې وتختی او دویم دا شیطان په ویرو وسغلو مې نو په تیزه لګیو. نبی عليه السلام ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته ویل چې ته आवाज لږ ونده کې تیز کړه، ستا आवाज ډېر کم دی. عمر فاروق رضی الله عنه ته ویل چې ته आवाज لږ کم کړه، سره ډېر تیز دی، درمیانه انداز باندې مسکو. نو دغه متوسط لار چې کومه ده دغه ته دون الجهر من القول ویل کیږي. اوس خبر ده چې دغه مناسب عام انداز شو. دې خبر ته راځو چې د ذکر نه مراد څه شی دی، د کوم قسم ذکر دی. ذکر خو دعاګانو تم ذکر ویل کېږي، دا ذکر دی، سره دعاګانې غواړي دا ذکر شو، الله تعالی یاد کړ. تلاوت چې کې دا ذکر دی، تسبیحات و حمد و دا ټول ذکر دی. په دې ذکر کې د کوم قسم ذکر امر دی چې تاسو هغه پټ بزرکم کولای شي او رچغه आवाज نه جوړ کمی بدغیم کولای شي. د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما قول دا چې دینه مراد د قران تلاوت خدا د قول له. د نور علماء رائے دا چې دا عام ذکر ته مراد دی او په دې عام ذکر کې په خپل معنی تلاوت شامل دی. ان الله تعالی یادولې ویل دا الله تعالی چې په کوم سره یادولې کېږي ماغه ته شی دی مراد دی. ارس چې ویږي کغه درود شریف دی، که دعاګانې دي، که تسبیحات دي، که حمد دی، که کلمت طیبه ده، چې کوم سیز باندې الله یادېږي نو بس دغه یاد کړي. نو مونږ هم پکې راغی، تلاوت هم پکې راغی، دا ټول خبره پکې شامل شي. د دې دا مسله معلومه شوله چې تلاوت کول بازره کې چې داخلي الفاظ سره سمې دام ټیک دي، جایز دي. دومره انداز باندې تلاوت کول چې بلکې سی اوري په زور لکه په زور باندې چې आवाज نه ښکته دام جایز دي. او په دغه طریقه باندې کلمه ویل ذکر اذکار کول هم جایز دي. نو دې دا مسله معلومه شوه. په ځینو ځایونو کې خلک چې کوم دي نکان خلک په یو انداز باندې جهري ذکر کوي، په زور ذکر کوي. ځینې خلک دې ته یو کفر و یو خوشي نسبتونه ورته کوي، خراب نمونه ولې چیرې په زور باندې ذکر کاو دا چې ته بریلیان دي کس دا خبره نه ده. بریلیان ځان له خلک دي خو درج د زور ذکر جایز دی او که جایز نه دی دا مسله ده. نو په زور ذکر د دې ځای نه ثابت شو، د قرآن صریح آیت
البته د زور ذکر یا د زور تلاوت دپاره درې شرایط شته. هغه شرایطو کې چې دننه نو بیا جایز دي. هغه شرایط دا دي ته چې کله به زوره تلاوت کې یا ذکر اذکار کې دې سره به شرط دی چې دا کار به ته د ریا دپاره نه کړي چې خلک مې اواز واوري خلک مې ویني چې لګیا دي. دا اتفاقي شرط دی د ټولو علماو په نسبت باندې. دویمه دا ده چې ته پر خپل تلاوت او مانځه سره بیماران یا هغه خلک چې ودی یا هغه خلک چې په مانځه باندې په تکلیف کې اخته نه کړي ته داسې انداز باندې لګیا چې خوا کې بل کس مونځ نه شي کولی نو ستا دا کار غلط دی. بس دومره تلاوت دونه آواز باندې تلاوت مه کوه. دغه شان ده کې سړی ودرې شپه ده ته تهجد ته پاڅېدلی دومره انداز باندې تلاوت کوې چې څوک درنه وده کېدی نه شي. دا کار ستا غلط دی داسې مه کوه. یا به یو ځای کې یو مریضانو په خوا کې یو مریض ته تکلیف ته ستا د آواز نه ډېر مریضان داسې هغوی خبرې بدي دماغو مریضان دي زړه مریضان دي او هلته کې ته په دغه انداز باندې لګیا یو مریضانو ترې مشکلات پیدا کړلي نو شرعاً دا کار بیا ناجایز دی. چې دغه درې واړه خبرې پکې نه وي نه چا ته تکلیف شته دی او نه ریا پکې شته دی نه د چا مونځ پې خرابې نو بیا په اتفاق باندې جایز دی. په دې کې بیا څه خبره نشته. البته د خوب ایستلو صورتونه دي ګورې اوس سحر اذان شوی دی او خلکو منځونه کړي دي کوي یو یار وده دغه نه پاسي او دا خبره به کوي چې به زور تلاوت مکو ما د خوب وباسي نو دا ټیم کې وده کېدل ناجایز دي منه دي نو پاسه کنه سره وده کېږي. دا صورتونه د کوم ټیم خوب جایز یي نو بیا د کس په خوب نه وباسي چې ناجایز نو بیا خو دغه پاسول بيخي ضروری دي. دا شرایط اوس دا مسله شو حضورم ذکر جایز دی تلاوت جایز دی دعاګانې جایز دي په پټه باندې جایز دي. البته چې اواز ته به نه رسي دا خو مسله شوله خو دا خبره ده چې یار به د ټولو کې چې پټم جایز دی په زورم جایز دی بده کې اولا کم یو دی بهتر کم یو دی نو بده کې اگر چې د علماء بحث شته کافي تحقیق پکې موجود دی لیکن بده کې د امام ابو حنیفه رحمه الله قول دا دی چې دغه جهر او پټواله دا به د کس ته کتلی شي حالات د کتلی شي په ځینو حالاتو کې جهر اولای او په ځینو حالاتو کې پټویل اولای نو دا د حالاتو سره مناسب دا حکم لګول کېږي دا مطلق سره نشي لګول ارزه د فارج دلته کې جهر اولاو او دلته کې پټ اولاو اگر چې جایز دوه دي. بالغدوی په سحر کې والاسوار په بیګا کې تاسو به اذکار کوئ تلاوت به کوئ دعاګانې به غواړئ او داغي هغه انداز تاسو زده کړئ چې ډېر په زور هم نه په پټه هم شي په درمیانه आवाज باندې هم شي چې आवाज نه به ځان ساتي دا خو طریقه شو. وختونه کم کم دي نو بالغدوی والاسوال په سحر او بیګا کې سحر او بیګا کې کړه دینه حقيقي معنی واغستل شي بیا به معنا دا چې تاسو سحر او بیګا کې اذکار ته خاص اهتمام ورکوي. مثلا اذکار چې کم دي نو د مازیګر د مقام نه بیخي مقضا کوي دا به لازمي تاسو کوي. کله دې مجازي معنا واخستل شي مجازي معنا احتمال به کې هم شته لکه څنګه چې مشرق او مغرب ذکر شي چې ولله المشرق والمغرب خاص الله د لپاره مشرق او مغرب دي نو مشرق او د مغرب نه مجازن ټول دنیا مراد کیږي. دا معنی نه راځي کنه شمال او جنوب د الله تعالی نه دي او مشرق او مغربي دي بلکې دا مجازن کنایه ده د ټولي دنیا نه. دغه څنګه چې کله سحر او ماقام ذکر شو نو دا کنایه شو د ټولو وختونو نه دا دویم قول دی او احتمال دی. نو مدغه معنی دا شوله چې تاسو الله تعالی یادوي په پټه باندې په زور باندې چې د چغو आवाज نه کېدای او په هر ټیم کې یادوي هغه کم ټیم کې تاسو یې او مناسبی تاسو سره ذکر مناسبی په لیټرین کې نه داسې په نور نامناسب ځای نه چې هغه کې ذکر اذکار نه نه هغه ځایونو کې تاسو نه نو تاسو الله تعالی یادوي د ایمان شوله یعنی مستقل یادوي دا وختونه چې ذکر اذکار په خاص ټیم پورې متعین کول نه دي بلکې هر ټیم الله تعالی یادول دي. ولا تکم من الغافلین او تاسو باندې کې د غافلانو غافل دي ته ویل کېږي چې الله تعالی اړول یاداینا بس یو څه کې مصروف دي یا والیبال دی کرکټ دی او بیا د مخصوصن نه فیسبوک دی او میچونه دی کرکټ دی او دی وګاټو دا باسونه دي او نه د موز تر او نه تلاوت تر او نه ذکر اذکار تر وې دا نه منشي نه جوړيږي. ان الذين يقنها كسان عند ربك جبانل درب استامانی دي الله تعالی درب بنسبانه کېدل معنا دا چې الله تعالی ډېر نږدې دي
لوی مرتبه خلق دي لا یستكبرون عن عبادته دی ځان لوی نه ګڼي د الله تعالی د عبادت. ګور دا ذکر چې کوم دی دا عبادت هم دی او دا د باندې اطلاق د ذکر هم کیږي د عبادت هم کیږي چې په کوم تعبیر باندې ته یادول شي. نو بار د ذکر باسو دغه ذکر چې کوم دی ټول عبادت د ذکر دی او ذکر په خپل معنی عبادت دی یعنی دا مترادف الفاظ دي. که سړی ذکر کاوه نو د عبادت وکړي اګه سړی منځ باندې ولاړ له تهجد کوي نو د ذکر کړي دی. یو سړی نیک بل نیک کار کوي جماعت جوړي دا هم عبادت دی. دا داسې مضمونونه دي چې یو بل سره ټچ دي. نو کوم کسان چې په نس د رب ستا باندې دي نو هغه ځان لوی نه ګڼي د الله تعالی د عبادت نه چې هغه کې ذکر اذکار هم شامل دي. الله تعالی په نس باندې کېدل معنا دا چې دا هغه الله تعالی ته مرتبه د الله تعالی په نس باندې اوچتره نیکان خلق دي. په دې نیکانو مخلوقاتو کې ټول اول فرشتي دي انبیاء کرام دي صالحین خلق دي نور نیکان خلق. نو دا خلق چې کوم دي د الله تعالی د بندګۍ نه ځان لوی نه ګڼي دوی هر ټیم ذکر اذکار کوي په دې د ځان بد نه ښکاري او بس په ضرورتو کې وخت نه خرابوي دوی د الله تعالی ذکر اذکار کوي. نو دا ترغیب شي چې د الله تعالی نیکان بندگان او نیکان مخلوق هغه کله ذکر اذکار د بندګۍ نه ځان لوی نه ګڼي نه غافل کیږي نو تاسو خو بیخي مقابله کیږي تاسو دا غوښنه چلی زده ويسبحونه او تسبیحات بیانې د الله تعالی. تسبیح او حمد دا دوه الفاظ بار بار استعمالي کې د مخکې دا مضمون را روان دي. د الله تعالی تسبیح ویل د الله تعالی حمد ویل دا الفاظ دي. د ذکر تسبیحات ذکر دي. تسبیحات چې کوم دي د الله تعالی نه منفي صفات خراب صفات نه پکول هغه صفات چې د الله تعالی د شان سره مناسب نه لري نو توجه د سینه ده د تسبیحات دي. لکه د الله تعالی د شان سره مناسب دانه درته څوک ول ثابت کی مرګ ول ثابت کی خوب ول ثابت کی کمزوري کېده بیمار کېده دا ول ثابت کی د الله تعالی د شان سره مناسب نه دي نو دغه ته تسبیحات ویل. اوس ته چې الله تعالی او د کېږي نه تسبیحات ته الله تعالی باندې کمزوري ناراضي د تسبیحات یعنی دا نه چې پکې راضي پښتو کې نو دا منفي صفات نه پکول دغه ته تسبیحات ویل کېږي او دا قسم شر توحید نه دا اصل کې د شرک نه پیدا. او دیم چې کله الله تعالی د لپاره کامل صفاتونه ثابته ته دسی وی چې الله تعالی رزق ورکول والا دی الله تعالی بخل والا دی الله تعالی همیشه دی همیشه به دغه شان دي کافرانو سزا ورکړي مؤمنانو له نیکو اعمالو اجر ورکړي دا مثبت صفات دي. د مثبت صفات ته حمد ویل کېږي. نو دا د حمد او تسبیح مینس کې خپل یو پټ پرخ شو. وله يسجدون او دغه مخلوقات چې د الله تعالی په نسبت باندې دي نیکان خلق د فرشتي انبیاء کرام نیکان مخلوق دي دغه الله تعالی ته سجدي هم کوي. سجده کول چې کوم دي په ټولو عبادتو کې دغه مضمون د چې کوم د ثوبان رضی الله عنه بارکه محدثین نقل کړی دي چې د ثوبان رضی الله عنه چاته پوسو یو کس ته پوسو چې زه غواړم جنت حاصل کړم او دا جنت زه بس باندې حاصل کوم تر دا لنډه طریقه وخایا هغه غلیش بیا دې کس ته پوسو کو بدران درجه ته پوسو کوي ته ویل چې دا ته پوس ما د نبی عليه السلام نه هم کړو. نبی عليه السلام ته ویل چې بیکاسه سجود زیات سجدي کوي. اوس سجده یوازې کول لا فائدہ نه کوي. یو سره لګیدل اس سجدي کوي مز نه دی اس سجدي د خاص فائدہ نه کوي دا عام د خاص حیثیت نشته. د سجدونه مراد مز دی د منځونه چې باید سجدي پکې یعنی د منځونه ته کوا چې باید ډېر سجدي راشي فرایض اهتمام کوا سنت خیال ساته تهجد خیال ساته دغه شان د تراویح خیال ساته تراویح کوم سجدي ډېر زیات نو سجدو په ذریعہ باندې مت الله تعالی ته نږدې شي جنت به حاصل کی. اوس کله چې تاسو پته ولګیدل سیدی هغه احمد ته معلوم چې په دې الله تعالی انسان الله ته نزدیکی جنت حاصلوي. نو اوس راشه دې مصالح تراشه چې یاره سړی وګد منځ کوي خو رکعتونه کم دي دا منځ بهتر شو کنه یو سړی لنډ منځ کوي لنډ رکعتونه کوي او سجدي پکې ډېرې کوي بار که سړی له 100 رکعت وکړو په نیمه غنټه کې وکړو کله لګیا دي 100 رکعت کې سجدي کمې راځي بل ولګي د په نیمه غنټه کې 10 رکعت وکړو او رکعتونه لنډ وکړو د نیمه غنټه کې نو دوه نیمه غنټه ټیم واغست یو 100 رکعت باندې نیمه غنټه واړوله بل په 10 رکعت باندې واړوله نو بهتر کم یو شو. نو د دې آیات نه معلومیږي دا چې دا په د 10 رکعت والا بهتر د 100 رکعت والا نه اگر چې ټیم دوه یو شانتي کې واغست
ولی ځکه چې په دې منځ کې اهمترین شی سجده دی. یسجدون اتفاق د مفسرینو باندې د دې نه مراد منځونه دي، خو د منځ کې داسې دی اهمیت سیوا ونده د ذکر کړه منځ ذکر نشو. په دغه ترتیب سره موږ د سیوایو اهل سنت والجماعت عقیده د سیده په رمضان کې یو سړی د سکی چې وګړي تراوی کې په قلاره باندې او دا سړی اترکات کوي مثال په تور باندې او دې په فرض غنټه په واړول 2 غنټه په واړول ارسه چې په واړول یو بل مسلمان ولګید او هغه 20 رکعات تراوی وکړلې او ګراشه اترکات ثابت شینو اعلی کدا ثابت شي ځنه خلک دې وایي کنه وای دوانه جایز دي کدوانه جایز شینو اعلی یو بل ولګید په دغه ټیم کې 20 رکعات تراوی وکړي نو اوس هغه فرض او سنت هغه خو په خپل ځمانه دي واجب په خپل ځمانه دي خو اتو او د شلو منځ کې غټ فرق شو رکعاتونو کې نو کده څه شي چې دوه بیا شانټه ماړولې دي مثال په تور باندې بیا هم شذ رکعات والا ډیر بهتر دی د اتو نه ولی زګه چې بده اهمترین شی سجده او چې الله تعالی ته به انسان ډیر نږدې کېدو هغه سجده نو بشذ رکعات کې سجده ډیر رالی په نسبت د اتو باندې هغه سجده کم رالی نو دا خود به خود معنی د آیات د کلیه نه د مصداق نه معلومه شوله چې د قرآني مضامینو نه چې هم اترکاتونه شل رکعات سوچون د بهتر راځي او دا خو لا ورستۍ خبره ده چې اته ثابت شي الله دې ځکه کې درس وته اعراف اخیرانه آیت ده دلته سجده کول لازم کیږي په هر بالغ مسلمان باندې. د مسلم شریف روایت ته نبی علیہ السلام فرمایي چې کله په قرآن کې د سجدي ذکر راشي او دا مسلمان د سجده وکي نو شیطان په چغو باندې شي او چې همدا سجده و چې ما ونه کړله زیدې ذکر تر ورسولم او زما د دشمن انسان وکړله انسان د شیطان دشمنی خو واضح ده الله تعالی دشمن شیطان سره ښکارا دشمن دی او د دشمن د سجده وکړه د کامیاب شو جنت ته ورسید او ډیر خپه شي نو خپل دشمن له شکست ورکول او خپه کول دا هم د هر چا مقصد دی او ارمان دی نو سجده وکړي